تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. محترم مسلمانان، من سیرت النبی کی تردیب پوری راو رسیدو چې د حلیمی بی بی سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حالات مختصر بیان کړل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت حلیمی بی بی سره د زندګۍ پوره 4 کال تیر کړی دي او پای ورته هم د حلیمی بی بی ور کړی دي او تربیت ولهم کړی دی. زندګۍ لومبي 4 کال نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حلیمی بی بی په نگرانی کې تیر کړی دي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تاسو ته ما پرون ویل چې لومبی شرح صدر وشو، یعنی د سینې اپریشن وشو، پرشتې رالی سینې ولا پرانیسته، زړه ترې راویښ کو او د زړه نه ولا هغه غوښه لر کړه کوم چې د شیطان کوټۍ شیطان پکې ناسته پاسته کوي، وسوسې اچوي زړه کې، هغه یې لر کړه، بیا یې ور سینه سمه کړه، ویې ګنډله. نو حلیمه بي بي د دې نه پس ویرېده چې یاره بس دی چې دا پیریان دي او که څه دي خو ورته پیریان وي. ځکه حلیمې بي بي چې د خاوند نه تپوس وکړو نو خاوند هم ورته وي چې دا ما د پیریانو اثرات ښکاري، دا پیریان دي. او حلیمې بی بی ته د مخکې نه نجومیانو او کاهنانو هم داسې قسمه ویلو چې دا د آخر زماني پیغمبر دی او هغې پې ټیکونو کوشش هم کړو. نو حلیمه بی بی پې یارېدلې وه چې 4 کال پوره شو او دغه واقعه راله د شرح صدر ده. نو هغې واپس راوسته نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپلې مور بی بی له حضرت آمینی بی بی له آمینی بی بی سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې داسې یو کال تیر کو. نو حضرت آمینی بی بی داسې چلو کو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو بیا پوهېده، تقریبا د 5 کالو ماشوم خو بیا لوی. وایي راته بچې د بابا قبر له دې بوځم چې د خپل پلار قبر وویني. نو د خپل پلار قبر له مدینې منورې ته راوستو، هلته پې د پلار د قبر زیارت وکړو. چې د پلار د قبر زیارت یې پې وکړو، واپسای کې راتلل. نو دا آمینه بی بی په لاره وایي بیماره شوه او په دغې بیمارۍ کې وفات شو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه پس د حضرت عبدالمطلب صاحب په تربیت کې راغی. هغوی به وله خیال ساتو عبدالمطلب صاحب په ډېر مینو. ولی عبدالمطلب صاحب ته کاهنانو نجومیانو ویلو چې دا ماشوم ګنې عام ماشوم نه دی. کتابونو کې تر دې پورې راځي چې حضرت عبدالمطلب صاحب په نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان سره ګرځو، تجارتي معاملو کې به هم ځان سره ګرځو. نو کاهنانو به ورته چې دې ماشوم خیال ساته، دا ګنې عام ماشوم نه دی، خیال به ولې ساتو. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با عبدالمطلب صاحب سره چام لیدو نو ښکلو به ځان ته به راجوختو. ولې هغه نورې نبوت پکې الله رب العزت اچولیو. نو عبدالمطلب صاحب ورته ډېر خیال په ساتو. وایي تر دې پورې چې عبدالمطلب صاحب په خپل ځای ناستو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ولیدو، را به اوس خپل ځان سره به جوخ کېنو، ډېر زیات پې مینو. خو څه موده پس عبدالمطلب صاحب هم وفات شو. چې عبدالمطلب صاحب وفات شو نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ترو د حضرت ابو طالب صاحب په پرورش او په تربیت کې راغلی. ابو طالب صاحب نوم به عزت سره لی، ایمان نه دی راوړی، دنیا نه دغسې تللی دی،
ولیکن وینم به په عزت سره نه، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر خیال ساتلی دی، ډیر تربیت ولا کړی دی، ډیر سختې د هغې د وجې تېرې کړي دي، نو یې نوم عزت سره نه. نو ابو طالب صاحب ولا بیا ډیر خیال ساتلی دی. ابو طالب صاحب به هم ځان سره ګرځو، لکه د پلار تجارتي معاملو کې ملکونو ته به ځان سره ګرځو، به تجارتي معاملو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل بیا په تجارتي اصول ډیر پوه شوی، ولې د ابو طالب صاحب دی بدان سره ګرځو. انو چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر تقریبا 25 کاله شو، 25 کاله ته ورسېدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم، نو په دې مکه کې یو ښځه وه چې د هغې نوم خدیجه بن خویلد خپل نوم، خدیجه بنت خویلد. نو دا خدیجه بیبي چې وه دا ډیره مالداره وه، د دې به خپل تجارت و، دا د مکې د مالدارو خلکو نه وه، دی به هم تجارت یې کولی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماشوموالي نه چې راروانو نو دروغ یې نو ویلي، دروغ زندګۍ کې نه دی ویلي. خلکو به ورته څه وي صادق دی، رښتونه دی، دروغ دی چېرته نه وایي. بل خلکو به ورسره امانتونه کېښودل، د خلکو د امانتونو به خیال ساتو، خیانت پې نه راوستو، خلکو به ورته امین وي، یعنی امانتدار. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا چرچه ډېره خوره شوې وه چې لکه د مکه کې ولد دی، ډېر صادق دی، ډېر امین دی. نو دغه خبر حضرت خدیجې رضی الله عنها ته رسېدلی. دغه ټایم د دې خاوند مړ شوی و، چې خاوند یې مړ شوی و، تجارتي کاروبار یې ولاړو، داسې ذمه دار کس ورسره نو. نو دې وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته آپر وکړو، درخواست وکړو چې زما دا تجارتي نظام لږ روان که په مخ کې، ولې ما ته ستا خبر را رسېدلی چې ته ډېر صادق یې او امین یې. زه وایم چې زما دا تجارت هم د ستاسو په لاس شي، چې ما ته به ګټه راشي او تاسو به راله سیسټم وچلوئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا ښه ماهر و په تجارتي لین دین کې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دا تجارتي سامان واغستو، د دې یو نوکرو، یو غلام میسرې نومو، میسرې د ځان سره کو هغې لړل، د تجارت له لړل اوس یمن ته لړل، تقریبا یمن ته لړل یا بل ځای ته لړل، چې هلته تجارت ته لاړل او مال یې وړو، نو هلته نبي کریم صلی الله علیه وسلم په یو بهترینه طریقه باندې خرڅول کوي. میسره ورته ګوري، دا میسرې وایي لېږلی د دې لپاره د خدیجې رضی الله عنها چې ته د جاجمنټ وکړه، ته دې وګوره چې دی څنګه سړی دی. دا خلک یې صفتونه کوي چې آیا دا رښتیا دي او که نه، ته د ده جاجمنټ وکړه. دا میسره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر یو کار ته ګوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم تجارت کوي دوکې نه پاک، چې کوم شي کې کوم ځای دي خلکو ته وایي چې دا چل دی او دا قیمت یې په دې خرڅو، لږه ګټه کوي او غیب ښکاره کوي، دوکه نه کوي، خلکو ته ښه شیز ورکوي. نو میسره چې دې ته وکتل، دروغ نه وایي، دروغ چلې نه وایي، دروغ یې اړوونه وي پکې. په دې طریقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خرڅول وکړل. نو وایي په دې تجارتي لین کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېره ګټه راغله او په پاکه طریقه راغله. میسره ورته ګوري، دی چې واپسې وکړه، میسره خدیجې رضی الله عنها ته وایي دا خو داسې عجیبه انسان دی چې ما خو داسې انسان لا زندګۍ کې نه دی لیدلی، یو خو برکتي ډېر دی، په لاره چې ځینو خلک ورله ډېر قدر عزت کوي، د خلکو په زړه کې د ده یو ډېر تعظیم دی. بل دا چې تجارت کې دروغ نه وایي، دوکې ونه کړه او مال یې ډېر وګټو، ګټې هم ډېره وکړه. خدیجې رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د نکاح ته زړه وشو چې نکاح به ورسره وکړم، چې دا داسې ښه انسان دی، زما دا ټول کاروبار به دی سنبال کړي که نه. دغه ټایم د خدیجې رضی الله عنها عمر 40 سال دی.
ناغي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د واده لپاره پیغام راولېږو. چې کله هغې د واده لپاره پیغام راولېږو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل تره ابو طالب صاحب سره مشوره وکړه چې دغه شان خدیجې ما ته د واده لپاره پیغام رالیږلی، څه وکړم؟ ابو طالب صاحب ورته وایي صحیح ده که نه، ستا خوښه ده، کله ستا زړه وي نو بس وکړه بلکل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه پیغام د خدیجې رضی الله عنها قبول کو. دینه پس د خدیجې رضی الله عنها ټول کاروبار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس شو، بلکې حضرت خدیجې رضی الله عنها ورته د هر څه رستا چې زه رستا شوم دا هر څه رستا شو، ما هر څه تعالی لرې کړي دي ستا شي، هر څه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حواله کړل. نو دغه نکاح په وخت کې دا یاد ساتل پکار دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر تقریبا 25 سال او د خدیجې رضی الله عنها عمر 40 سال نه. سوره میاس کې فرق دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر تقریبا 15 کاله کم دی. لومبه واده او نکاح نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړه د کونډې سره وکړه. د دې بیا نور حکمتونه دي هغه مکو مخکې به و بیا خبرو ودیږي. نو محترمو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نکاح حالات د لومبای نکاح. دې نه پس چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر 40 سال ته ورسېدو، نو مشرانو خبرو وي په 40 سال عمر کې خلکو څه کېږي عقل پوښ شي. چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر 40 کاله شو، دینه مخکې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو غار ته ته، د هغې غار نوم دی غار حرا. کوم صاحبان حج لتلي ته معلوم دی، ویني یې هلته لړ شي وګوري، اکثر خلک ځي ونه خواله غار حرا. نو دغه غار حرا ته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. د دې علما مختلف دغه دي کې چې څه لپاره به ته عبادت له به ته به عبادت له، خو چې کول به پکې کوم عبادت به وی کو. ډېر علما وایي چې ذکر اذکار به کول، او ډېر علما وایي چې نه هغه ټیم به ځان له د موس شکل کې عبادت کو. دا یاد ساتل پکار چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ته بت سجده نه کړې، بت ته ټیټ شوی دی، نه سجده کړی ده، نه د بت عبادت کړی دی، نه بت ځان له رب منلی دی، ښه د ماشوموالي نه دی منلی. تر دې پورې کتابونو کې راځي یا امینه بی بی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو د ماشوموالي نه ګوته اسمان ته نیسلې وه. چې دې مطلب سره الله الله یو دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دې غار ته عبادت لته، دې غار کې به عبادت کو. چې کله عمر 40 سال شو د روټین مطابق تلو دې کې ناستو. بعض ټیم وایي دې غار کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم 2-3 ورځې تېرې کړې، تر دې چې اکثر روټۍ ورپسې خدیجې رضی الله عنها بیا وایي راړه، طعام ورپسې هغې راړه بعض ټیم. نو دغه غار کې ناست دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دې کې جبریل علیه السلام راغی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اقرا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي ما انا بقاری. د اقرا معنی وایا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي ما انا بقاری، زه خو لستو والا نه یم، لستل ما نه دي کړي. په دې وجه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لقب امي دی، لیک لوست یې نه دی کړی، زه خو امي یم. نو دا بیا ورته چې اقرا، بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما انا بقاری، بیا ورته اقرا، بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي ما انا بقاری، نشم کولی لست، ما لست نه دی کړی، لستو والا نه یم. وایي دې نه پس جبریل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې سینې ته راجوخ کو او زور یې ورکو. دا زور یې وایي د دې دپاره ورکو چې جبریل علیه السلام د سینې نه دا علوم دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینې ته منتقل شي. نو په دې طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه الله کلاو کړه او لوست یې شروع کړه.
دا یاد ساتئ چې د پیغمبر کې نو استاد نی دا نقطه یاد ساتئ چې د پیغمبر استاد نی وجه سره دا هغه علما دا وجه لیکي چې د پیغمبر استاد به څنګه نشته کچره د پیغمبر استاد وي او پیغمبر شاګرد وي بیا پیغمبر خپل دین چلو خپل کتاب اصول چلو خلکو ورته چې پلان کو استاد نه لید کړي نو موږ په پکار چې به خدا ومنو د ستاره کوم ځای نه ومنو د دغه شکایت ختمولو د پاره او د دغه کتوالي د وجه الله رب العزت پیغمبر لګي استاد نه ورکړي چې خلک داونو چې دا تعالی پلان کې نه زده کړل دي استا خبر ومنو موږ به خدا بیا منل پکار دي نه په دې وجه الله رب العزت پیغمبرانو له وهبي علم ورکو د خپل علم نه به علم ورکو د چا په ذریعہ به علم نه ورکو استاد به نه ورکو چې خلک په دغه شکایتونه کی چې دا تعالی بل نه زده کړل اوس مونږ ته لګي چې دا مال الله را کړل او زه الله پیغمبر يم د پیغمبر استاد بنوخه نه په دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم استاد نشته دا جبريل علیہ السلام دغه ولا وحی راړه دا قران به الله نه راړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اورو د استادای په شکل نه دا اورو په شکل اورو به ورته استاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشته نه دغه سلسلینا چې دا وحی راړه ذکر سوره علق اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دا بنده آيات للسورة علق لم بنازل شوخا دا نوائي شروع شوا بچ دا وحی را شروع شوا دا غزان بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت شروع شو نبوت ملاو شو دا آغاز دا نبوت شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر ویریدو اولی داس غنوشی بچتا وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور تراغے او گلبیدو تب اون تکی پیرالا کور تراغے خدیجی رضی اللہ عنہ تا وی پما کمبل واچو خدیجہ رضی اللہ عنہ ورطے ولی سچالو شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطے انو پوئی گم داس چلننو شو داس کسر آگے اما توی چی اقرا مارتی چی نشم ویلے اگر پتا غمال زور راکو بیارت داوی دا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتدہ آیتنا مبارک قلوس دل خدیجہ رضی اللہ عنہ رو خیارا اور توی تدا اللہ دیر نزدی باندائی تابا اللہ نرسوا گئی تابا اللہ چاہی نرسوا گئی تا اللہ تدیر خواخی تا اللہ نرسوا گئی تو خود غریبانانو سے دا غی خیال ساتی دا مسکینانو خیال ساتی دا مسافرو خیال ساتی دا ملمنو خیال ساتی دا شان دیر قدر عزت تا خلقو کے امانت دار صادقی دا مختلف قسم القابات سر نبی کریم صلی اللہ یاد کو طلب اللہ دیر رزدر گئی دادی ولوی ورکو دین اپس ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د ځان سره کو د دې یو سو کوئی د مامازي یو سو کوئی بل رشتہ دارو ورکا بن نوفل نو ورکا بن نوفل جو د تورات او د انجیل عالم باغی پویدو چاغه خواته ویراو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته وای دا شانت سره دا کار وشو پوی ګور چې دا سوشو چې هغه کمالات معلوم دل هم د عالمو کتابونه کتلیو هغه ورته وی دا کمی نخې چې دي یا کمی نخانې چې کمی دي دا خو د اخر زمانه د پیغمبر دی دا وای چې ول په کومه طریقه را دا وای ول په هغه طریقه را دی وای د اخر زمانه پیغمبري خدیجه رضی الله عنها ته وای دی ورکا بن نوفل په دا ټیم ایمان راځي زه د اوس نه پیغمبر منم دا پیغمبر دی ډیرو کتابونو کتاب را دي د بیا غټې ایمان نه کزنیم بیا نسبه د امت کې نو محترمو دغه ټیم نه پیغمبرای سلسله شروع شو بیا مخ کې زندگی به ان شاء الله آینده دروس کې وو
تر دې پورې دا پیغمبرای هغه سلسله شروع شوه. الله رب العزت دې موږ ټولو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښکلې زندګۍ یعنی د سیرت مطابق زندگی راکړي. الله رب العزت دې موږ ټول د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم د روانېدو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.